أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لم يره أحد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين صدق الله العظيم. Udah siapa di sana kira? Bismillah. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الشمس والقمر بحسبان صدق الله العظيم. الحمد لله زمون دادوه کال لچدمون دور ملکیان داکیگی تیر کال الحمدللہ په انداز باندې وشو او نن په دې کال کې نن ورځ باندې شروع شو او الله دې وکړي چې دا په خیر باندې اختتام ته ورسي او چې څنګه تیر کال د هغې الله جل شانه ډېره ښه ثمره وبسلې وه دا کال دې الله جل شانه د دې ښه نتایج مرتب کړي او مرګو خبره داسې ده چې دا یو علم دی او د علم زده کړه دا په ما او ته باندې لازم ده. تېر کال ډېر ملګري پکې شرکت وکړو الحمدلله ډېره ښه استفاده وکړه او ډېر ښه مواد او ډېر ښه علم د هغې نه زده کړو. دا کار چې موږ کوشش وکړو چې پوره زده کړه وکړو پوره محنت وکړو پوره کوشش وکړو. دا مو وایي چې دا د سراجي په شان دی علم دی. سراجي خلکو ته ډېر مشکل ښکاري خو په یو هفته کې هم زده کېږي. دا هم خلکو ته ډېر مشکل ښکاري خو چې محنت انسان وکړي نو د یوې هفته کې به الله تاسو ته ډېره فایده وکړي. دا یوه هفته ده شپږ ورځې دي چې پوره امتن دې ته متوجه شو او دا علم په یکسویۍ سره حاصل او پوره په دې باندې خپل توانایي دا صرف کړو نو ډېره فایده به انشاءالله وشي. خو
خو د ټولو نه اولنۍ خبره چې نن موږ شروع کوو، موږ زده کړه کوو، موږ ناسته کوو، د ټولو نه اولنۍ خبره به دی چې خپل نیت ته خالص کړو. امام بخاري رحمت الله علیه چې کله بخاري شروع کړی د ټولو نه اولنۍ حدیث یې راوړی دی انما الاعمال بالنیات. انما الاعمال بالنیات دا حدیث یې د ټولو نه اول راوړی. استاد محترم شیخ الحدیث مولانا مغفور الله باباجي صاحب هغې به فرمایل امام بخاري چې دا حدیث راوړو نو دا یې موږ ته اشاره وکړه چې طالبانو اته کاله سبق ووایي، اووه کاله سبق ووایي، اتم ووایي، لسم ووایي، دولسم ووایي. اوس دا ستاسو اخرنی کار دی. نو د دې ټیمه پورې په نیت کې څه ګډوډ وو نو هغه د نیت نه وباسي او نیت خالص کړي. وایي دا ابتدا کې په لومړۍ ورځ باندې موږ ته یو سبق راکړ. نو زموږ د علم د حصول مقصد د دورې مقصد چې دا یې چې نیت خالص وي او خالص د الله جل شانه رضا وي او محنت ټول هغه نتایج به اصل مرتب کېږي، خو چې اخلاص پکې وي نو د الله جل شانه امداد به شامل حال وي. د الله جل شانه امداد به هغه زموږ سره وي. نو چې د دې څو خبرو اهتمام وکړو، یو دا چې نیت خالص کړو، دویم دا چې پوره محنت وکړو، او دریم دا چې همتا دې دورې ته متوجه شو. نو انشاءالله الله به موږ ته کامیابي راکړي. الله جل شانه دې په دې خبرو د عمل کولو توفیق راکړي. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین. جزاک الله. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الشمس والقمر بحسبان. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خير عباد الله الذين يراعون الشمس والقمر والنجوم والأظلة لذكر الله. رواه البيهقي والحاكم وصححه ووافقه الذهبي. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله جل مجده کائنات پیدا کړ او په دې کائناتو کې د الله د وحدانیت نشانات ډېر زیات پراته دي او د الله حکم دی چې تاسو په دې کائناتو کې سوچ او فکر او غور وکړئ. قرآن کریم تقریبا 300 آیاتونه په دې دلالت کوي چې په دې نظام، په دې کائنات، په دې فلکي نظام کې، آسماني نظام کې، افقي نظام کې دې کې سوچ او فکر وکړي. قرآن کریم چې دې په دلایل بیانې نو دلایل عقلي شته پکې، نقلي شته پکې. په آخري کې چې کوم دی بیا مونږ وایو په تفسیر کې چې دلایل عقلیه، علویه، صفریه دا ټول موجود دي پکې. آسمانی دلائل بھی موجود دي. قرآن کریم کې ډېر آیاتونه دي چې هغه الله جل مجده د اسمان کې د فکر کولو حکم کړی دی. او لکه سورۃ قاف کې دی افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها. ایدینه ګوري د اسمان ته څنګه پیدا کړی دي، څنګه جوړ کړی دي، د ساختمان څنګه جوړ کړی دی. د اسمان ته سوچ نه کوي. وزیناها وما لها من فروج. خسته کړم دی
وما لها من فروش ضرر او لرم پکې نشته. دغه شان نور آیتونه قرآن کریم کې راغلي دي. نو دا ټول آیتونه دلالت کوي چې دا فکر او سوچ باندې پکار دی او آداب باندې فلکي علم باندې دلالت کوي. تقریبا 300 آیتونه علماء لیکلي چې دا په علم فلکي په علم الهیئات باندې دلالت کوي. ما یو حدیث تلاوت کو کتابونو نور ما حدیث نور په کې بالکل صحیح حدیث ته سند لحاظ چې ما سو تحقیق وکړو. د نو باندې علم مليون شو وخت مليون شو تحقیق په کړی او دا په بالکل د سند لحاظ سره بیخي برابر. عبد الله بن ابي اوفا رضی الله عنه فرمایي چې د الله په بندګانو کې د ټولو نه بهترین بندګان هغه هغه دي چې هغه د انوار د ستورمې د ستورو د سورو چې کوم د نور سورې دي د آبادې سورې دي د ونې سورې چې د خیال ساتي جوړاونه د دې خیال ساتي چې د مطابق پر ټیبل چلی زندگی چلی د دې مطابق پر عبادت کی او بس یې کوي ذکر کوي مراد منظورم کی دي شي عبادت کی دي شي حج او عمره کی دي شي ثم چې د اوقات سره د نظام او هيئت سره تعلق ساتي علم او هيئت سره تعلق ساتي دا ټول باندې اثبات دي. نو دا حدیث صحیح حدیث دی راغلی دی. تشمو علماء حدیث په دې کې ذکر کړی دي. طبرانی حدیث هم شته پکې، مسند بازار حدیث په دې کې شته او دا کشان په طبرانی کې نور احادیث ته ابن سنی، خطیب بغدادي، دیلمی هم دا احادیث راوړي دي. او چې کوم د علم الفلک کتابونه دي متقدمین او متأخرین کتابونه کې دا فضایل نشته. متقدمین کتابونه چې کوم مخطوطات دي او د 1000 هجری لیکل دي یا د 900 هجری لیکل دي یا 800 هجری لیکل دي، نو په هغه وختونو کې چې کوم کتابونه لیکل شوي دي هغه په ځای بعضې کتابونه فضایل بیان کړي دي. نو دغه زمون د علم الهیئات د علم الفلکیات دغه آیاتونه دا ټول دلایل دي، دغه احادیث او علماء لیکلي دي چې زده کول امام غزالی رحمت الله علیه د هغې نه دا نقل دی احیاء علوم الدین کې چې یو علم النجوم دی چې په هغې سړی د غیباتو خبرې بیا کړي او د الله د قدرت مقابله کې خبرې کوي، د غیبي خبرې کوي چې داسې به کېږي داسې به کېږي. دا خو بالکل جایز نه دی، حرام دی. یو هغه علم النجوم دی چې هغې سره سړی اوقات معلوموي. وبالنجم هم یهتدون قرآن کریم کې راغلي او دا الله تعالی دې په پیدا کړي دي یسألونک عن الأهلة قل هي مواقیت للناس والحج. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرمایي احیاء علوم الدین کې چې دا زده کول دا مستحب دی، علم د دې زده کول دا مستحب دی. دا قشن علامه شافعي رحمه الله په فتاوا شامی کې هغه دا نقل کړی دي چې په نفسه علم نجوم چې کوم دی دا زده کول دا امر مباح دی، حسن دی، غیر مذموم دی. او وجه دا چې یو دا دوه قسمه، یو حسابي دی او یو چې کوم دی هغه دی چې استدلالي ورته ویل شي. نو حسابي خو باندې قرآن کریم په خپله نطق کړی دی چې الشمس والقمر بحسبان، سپوږمۍ او لمر په خپل حساب باندې دي او لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر. نور دا جایز نه دی چې هغه سپوږمۍ لاندې کي کل فی فلک یسبحون، هغه په خپل مدار کې روان دي، صباحت چپی وغي لامبو وغي یعنې روان دي. او دا یو ټایمټیبل دی د نظام چې دې کې سیکنډ برخه نه راځي. نو هغې وایي شاهدي رحمه الله چې وانه حق، او دا خو د قرآن نه ثابت دی. او یو هغه دی چې هغه استدلالي دی چې هغې د ستورو حساب کتاب ته ګوري، د هغې مزل ته ګوري، د هغې د مزل یې نام کړی دی چې په کال کې ستوري کم مزل دي، یا ستوري شو یا سپوږمۍ شوه مزل یې نام کړی دی.
او دا قشان نور مزل نام کړی دی او دا قشان چې کوم دی د نور ستاره او چې کوم نه سیارې دی بټي نو هغه نام کړی دی نن سبا الحمدلله د جدید ساينس د وجه نه د جدید آلاتو د وجه ډېر زیات آسان شوی دی چې د یو سکند تاته د میلو شمس پته لګي تاته د میلو قمر پته لګي تاته چې کوم دی دا زاویه ارتفاع پته لګي چې به زاویه ارتفاع دی او کې اسکو مې صدا د نور صدا حتی تر دې پورې تاته د ستورو پته لګي او نن سبا د سیالات په پیدا شوی دي چې تاته د ځمکې لاندې پته لګي دی او کې اسمو مې ځمکه کې لاندې کوم ځای روان ده د ځمکې لاندې د نور په پته دی او کې کوم ملک روان دی دومره لا باک اسانتیا راوستې ده او په نو دومره چوکیا دغه حالات نو نو دا به استدلال دي شامي وجه وهو جائز دا جائز کې استدلال طبيب بنفس لکه څنګه طبيب ډاکټر نه بس سړي ونی چې مرز معلوم کیږي چې ستانه ناراض ستانه او هغه ټیکې وي بلکې دوه ماته بابا چې راغلي په کوم اکورټ دی نه بس کړل زوم په دې باندې کې زوم دې کلی حکیم مولوی حکیم عبد الحکیم الله دوبري دا مون چې لا مرګه په دې صحابه او په دې نوخه او د کوم کې بیخي کې پټاپ کسان پنا بس کې دا شته نوخه او حکیم نذیر سے ولادت دوبري مرشوي دي دا وی نه بس چې څنګه سپیشلیسټان بلکې چې سبب د شونه بل کومه کشي ولا کړه نو دا لکه څنګه چې دا جایز دی مرز معلومه کې دا شاندار جایز دی په اسمو مې کم ځای کې دا کم ځای دا کېږي کم ځای نه وروزي سو غزو دا سم وخت دی سم جون دی نن سبا نه بس خبرونه نشته استدلال بالکل قطعي دی بالکل 100% چې کوم ځای قطعي شوی دی سبا نو دا على مشامي رحمه الله لیکلي دا جایز دی او نور علماء لیکلي دي لکه امام مالک رحمه الله علیه موالد کلو عالم دی دا غنوم دی عبدالرحمن المشهور حبیب عبدالرحمن دا کتاب دی بغیة المسترشدین هغه لیکلي دي چې بین د تعلم د علم نجوم دا زده کول چې په هغې باندې سړی اوقات د لمونځ وپېژني اوقات د قبلې سمت د قبلې وپېژني دا من الواجبات دی هغې د واجباتو نه شمار کړی دی یو سړي د لمونځ د ټایم پته نه وي نو څنګه به سړی لمونځ کوي لکه څنګه چې لمونځ فرض دی نو مقدمه د لمونځ هم فرض ده اودس ولې فرض دی نو وخت پېژندل فرض دی دا ټول پېژندل فرض دی بعض علماء ته فرض کفایي ویلي دي چې هر سړی باندې فرض نه دی کم از کم د یو علاقې او عالم او پکار وي کم از کم په اوقاتو باندې ځان پوهېږي په صحیح طریقې سره چې بهی د لمونځ اوقات څه دي او د قبلې سمت کم دی یا رود هلال دی نو د هغې پېژندل څنګه پکار دي نو په سپوږمۍ څنګه معلومه او قرآن او سنت څه وایي په دې کې نو زموږ ټول بهترین د ټول نه بنیادي څیز چې کوم دی نو دغه دی چې باید په درې سوتنه خامخا په دې دوره کې مخې ته کوو یو چې کوم دی هغه تخریج اوقات دی یو سمت قبله دی او درېم چې کوم دی هغه رد هلال دی زموږ د مقاصد ثلاثه مخې ته او زموږ د دورې به یو دا دغی چې چونکې زما ټول چې کوم فن زده کړی دی ابتدایي نو دا ما په خپل استاد محترم زما تخصص استاد مفتي ابوبکر احسان حفظه الله تعالی چې د جامع نواب الحرمین مدیر دی په مستقل تخصصات پړاوي زم کلیوالو سره وسکه شته او ډېر یو عالمي مهنت شروع کړی دی الحمدلله د حج او د عمرې چې څومره کورسونه مردان کې پړاویږي صوابۍ کې پړاویږي نوخه کې پړاویږي دا هغې ابتدا کړې ده مفتي ذاکر الله صاحب زما استاد دی د فلکیاتو هغې سم دوره د فلکیاتو کړې ده ابتدایي دا زما بنیادي ابتدایي استادان او بیا هغې نه وروسته چې کوم دی تېر کال مونږ مفتي سید حکیم شاه صاحب حافظه الله تعالی استاد محترم هغه مونږ عملي فلکیات زده کړل نن چې تاسو مخې ته کوم دغه لیکل دي دا د هغوی دي او زموږ دا نوټس چې مخې ته پراته دي دا د هغې دي او د هغې دغه معمول و چې هغې به صرف عملي فلکیات پړاول نو زموږ د دورې انشاءالله عملي فلکیات دي چونکې شپږ ورځې دي به شپږ ورځې کوشش کوو چې دوه ورځې
تخریجي اوقات ته شي دوه ورځې چې کوم دی دا سیمه قبلې ته شي او دوه ورځې چې کوم دی دا دغه ته شي ورته هلال ده نو انشاءالله په دې شپږ ورځې کې به دا غونډه راوړو کوشش وکړو او د عملي فلکیاتو ضرورت څه ډېر زیات دی یو نظري فلکیات دي چې کوم کتابونو کې لیکل شوي دي چې به دایره څه ته وایي محیط څه ته وایي قطر څه ته وایي دغه شان چې کوم دی ګریډینټ نظام څه ته وایي او دغه شان چې مدوره څه ته وایي او افق څه ته وایي دغه شان چې کوم دی زاویې په څو قسمه دي ابتدایي دا ټول کتابونو کې خلک وایي د شپږمې کال باندې فهم الفلکیات څوک وایي څوک تفهیم الفلکیات وایي څوک چې کوم دی او استاد محترم تعلیم الفلکیات لیکلی دی نو هغوی چې کوم منهج دی موږ په هغه منهج باندې چلیږو الحمدلله زه بیمار وم خو د هغې په دعاګانو باندې استاد محترم ته مې دعا وکړو میسج مې ورته وویل چې بیمار یم دعا د انعقاد هم کړی دی او سمې خوري نه بیماري مې نه صحت نظامي نه دوره په سر ده نه یې ته مې خصوصي د دعا درخواست کړی و نو دعاګانې کړې الحمدلله الله صحت د هغې وجې راکړی دی بل زما استاد محترم دی مولانا فضل ربی صاحب د ګلو ډېرې ثوابې چې هغه الحمدلله بغیر د دې جدید څیزونو نه سافټویرو نه خپل الله پاک باندې دومره یو عجیبه ذهن ورکړی چې هغې د خپل ذهن نه د بعضې څیزونه هغې جوړ کړي دي ستاسو مخې ته پراته دي یو دغه آله ده یو دا آله ده یو دا بله آله ده دا درې آله خو موږ د هغې نه زده کړی دا دلته خپلې جوړې کړې هغې نه مختلفو ثوابې ته او ډېر سم د زده کړه جدید او دې نه علاوه اوس هغې مخکې ورځو کې هغې چې کوم الساعة الشمسية او د عربي کې وایي سن کلاک ورته انګلیش کې وایي الساعة الشمسية ورته وایي اردو کې ته چې کوم دی نو شمسي ګړۍ وایي د نور چې کله یې ته به دغه څه ټیم معلومې بغیر د سیل نه کړی نه او بالکل د دې مطابق به دا ټیم ښیي دا هغه جوړه کړې ده خو د خپل ذهن نه جوړه کړې ده سیټینګ یې د خپل ذهن نه راوستی دی دا حالات جوړ کړي د خپل ذهن نه جوړ کړي دي په دې انشاءالله خپل د هغې تجربې مخې ته کوو او هغې په خپله علاقه باندې افسوس دا دی چې هغې د خپلې علاقې مطابق هغې خلک پېژني بلکل نه قدر یې نشته قدر دا دی پکار ده چې کم از کم چې کومه مدرسه کې استاد دی چې هغې به د زده کړی وي هغې به د مستقل طلبا کېنولی دی استاد محترم به فرمایي چې کله کله کتابونه د آلات وړم زه به صادر کې پټ وړم ما ته استاد هم یادېږه د دې ته څه کوي په دې کې باڼه باڼه څه کوي د پتیلو سرونه یې را پیدا کړي حالانکه دا پتیلو سرونه نه دي دا هغه څیز دی چې ما د مخطوطاتو په مطالعه کې 400 د 500 هجرې چې کوم کتابونه لیکل شوي دي 500 هجرې کې دا د هغې په کتابونو کې د آلات موجود دي دا آلات د میزان الشمس ورته ویلی شي دا سړي بس یوه ټوټه لري خو دا ټوټه نه ډېر قیمتي څیز دی نن سبا ته موبایل کې سافټویر باندې ګرځي انګریزانو جوړ کړی دی صحابه کرام څه خپل ذهن ته جوړ کړی دی بغیر د انګریزانو لیدلو دا کمال دی نو ما دا غینم شاګردي کړې د حالات مې زده کړي دي اوس هم زده کړه کوو الحمدلله هغې نه مې دعا درخواست کړې هغې دعاګانې کړې او هغې نه مې دا درخواست کړې ستاسو دا علوم چې کوم دی انشاءالله په صحابه کې کوم چا سره قدر نشته موږ سره شته موږ یې په موقع عام موږ یې په مرغان باندې عام کړو او موږ به انشاءالله خپله دوره کې مخې ته کوو چې ستاسو دا افادات عام شي نو د استاد محترم د نوټ سره سره به انشاءالله اخر کې به موږ د دې آلاتو استعمال وکړو او دا به وایو چې به بعضې څیزونه داسې دي چې هغه سافټویر دی خو په حقیقت کې په خارج کې هم د هغې بغیر د سافټویر نه موجود موږ سره شته یو سړي سافټویر نه منمه د انګریز جوړ کړی دی مه منه انګریز مسلمان ومنه هغه شی مه ومنه افغان ومنه صحابي ومنه دلته مخکې ته موجود دي نو دا موږ مخکې ته کوو انشاءالله په دې باندې مختلف څیزونه موږ معلوموو بین الشمس معلوموو دغه شان دی کوم دی سمت شمال به معلوموو په دې موږ چې کوم دی زاویه ارتفاع معلوموو زاویه ارتفاع د سپوږمۍ زاویه ارتفاع د لمر دغه شان افق معلوموو د دې نه علاوه دغه شان چې کوم ظل الشمس دی چې بهی نور څومره اوږدېږي په ژمي کې څومره پورې سورې ستا اوږدېږي بیا څومره پورې به ستا سورې کمیږي دا ټول الحمدلله انشاءالله په دې باندې معلوموو او ډېر فایدې متخمه دي انشاءالله په دې نه استاد محترم نور هم څه تجربات داسې دي چې هغه موږ مخې ته کوو په دې کې نو زموږ بنیادي څیز به هغه عملي فلکیات دي
نظری فلکیات، کتابی فلکیات، تیوری چې ته وایو تیوری کتابونو کې ډېرې دي تعلیم الفلکیات استاد محترم لیکلي دي، تحفیم الفلکیات مولانا صد الله شهباز صاحب لیکلي دي، دغه شان چې کوم دي فهم الفلکیات شبیر احمد کاکاخیل صاحب لیکلي دي، د دې نه علاوه نور کتابونه لیکلي دي او نور علما هم محنتونه په دې کړي دي لکه فلکیات جدیده موسی خان البازي رحمه الله تعالی رحمتا واسعه چې ډېر لوی عالم تېر شوی دی د جامع اشرفي شیخ الحدیثو په لږ وخت کې وفات شوی دی خو ډېر زر کتابونه لیکلي دي تاسو به اورېدلي حیات الوسطی په دې کې لیکلي دي حیات الکبرای په دې کې لیکلي دي دا فلکیات جدیده لیکلي دي دا څه په حقیقت دا درې کتابونه مضبوط دي خو چونکې دا قدیم فلکیات دي قدیم فلکیات باندې خلک چې کوم دي نو پوهه اوس ډېره کمه ګذاره د دې برای مکتب فکر یو کتاب دی ډېر بهترین کتاب هم په قدیم فلکیات لیکل شوی دی هغې نوم دی توضیح الفلکیات ډېر بهترین کتاب دی او توضیح الفلکیات داسې چې هغه په قدیم فلکیات تاسو کومه مخطوطې وګورئ فلکیات والا هغه مخطوطو مطابق ټول هغې اصطلاحات استعمال کړي دي نن سبا باید کم کوز خلک پوهېږي نو دغه به انشاءالله زموږ منهج او دغه به طریقې په دې کې موږ دا درې څیزونه مخې ته کوو یو تخریجي اوقات دی یو چې کوم دی سمت القبله دی او درېم نمبر هغه به د هلال دی انشاءالله او دا نوټس چې کوم دی دا مخې ته کول دا به لازمي او بل یو کتاب دی تحقیقات فلکیه شرعیه چې باید د فلکیاتو اعتماد شته او که نشته په کوم څیز کې اعتماد شته او دا قطعي دي او که نه دي نو دا کتاب لیکل شوی تحقیقات فلکیه شرعیه هغې دا وضاحت کړی چې علم نجوم دی هغه ژوندي دی هغې کې مسله شته چې هغه تقریبا جوړ شوي په تقریبي حساب سره جوړ شوي دي یو هغه دی چې هغه یقینیه دي یقینیه دي او قطعیه دي لکه کل اسطرلابي یاد کړی دی پکې والارباع او دا شان ربع المجیب مقنطري دغه مزاول دا آلات دي ها اسطرلاب آلات مزاول مزوله چې ورته وایي چې دا آله ده رباع المجیب دا آله ده دا ټول آلات دي پخوا به استعمالېدل او په دې زموږ په علاقو کې نو دا څیزونه خو په دې مصر او اردن او شام علاقه باندې مستقل د جامع ازهر او دا شان د اردن او د شام باقاعده څو علما تېر شوي دي چې هغې فلکي علمانو او د ورډ سلطنت چې کوم دی هغې مؤقتین وو هغې ته به المؤقت بیا لیکو كم عالم فلكي يرى المؤقت شكله جامع ازهر خپل استاد المؤقت باندې مشهور ان شاء الله حواله بس بشکو ما کتاب کتابونه ضروري سره او تاسو زما کتابونه نو هغه مؤقتین دا چې هغه شرعي علما فلکي علما او مؤقتین څه دې تناسب چې اوقات نماز دا په څه طریقې سره معلوم دا غیر به خپل آلات جوړ کړو نو دې تحقیقات فلکیه او شرعي علوي چې دا یقیني دي او ځکه او د دې حسابات هم چې کوم دي چونکې براهین حدسیه دي او جبریه دي الجبري باندې جوړ شوي دي موږ به انشاءالله د کلیات نه ټول الجبري په توګه باندې جوړ شوي دي په دې نوټس کې انشاءالله نو دا د الجبري دي الجبري چې کوم قانون دی او حدسي کوم قانون دی نو دا قطعي دی دا ژوندي دی لکه موږ وایو یک جمع یک مساوي دو نه دې څوک غلط ویلی شي دو جمع دو مساوي چار دې دو څه چا غلط ویلی او مخکې په کومه پروسه په کیلکولیټر کوو کیلکولیټر سافټویر ته کوته خارج دی نو سافټویر خارج جوړ شوی دا به کلیو څه دی نو دا حساب چې کوم دی نو فلکیات شرعیه لیکلي دي تحقیقات فلکیات شرعیه چې دا د قطعیاتونه او د یقینیاتونه دي بیا د دې آلات استعمال چې کوم دی چې کوم ځای کې یو علاقه د سي چې الفا د یو افق نه یا چې کوم دی غرونه یا بل څه مسئلې دون دي په علاقه کې خصوصا مغربي ممالکو کې لندن کې دغه علاقو بعضې علاقې خو داسې تړو شفق نه پس اړو شپه دي چې څنګه شفق ختم شي شفق احمر ختم شي بعض وخت شفق احمر هم ختم نه شي سبا وکړي آی خلک به مستقل کتابونه کې بلغاري په کتابونو کې د کس په حاشیه باندې مستقل لیکل شوي دي یا به مستقل کتابونه لیکل شوي په دې باندې مستقل کتابونه په دې لیکل شوي دي چې دا خلک په څه حکم د ماسوتان د موز دا شفق ختمي شفق پسې موز د ماسوتان داخلي شفق ختم شي
او شفاعت چې څنګه ختم شي نو پسې سبا شي دای وسکه مسعود موږ وساختی دي دایونه کی نو داغه باندې چې مستقل کتابونه لیکل شوی دي علامه مرجانی رحمۃ اللہ علیہ کتاب لیکلی دی شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی رحمه حفظه الله تعالی هغه کې حوالی مشتي داغه نوم دی نازوغه الحق بهترین کتاب دی نازوغه الحق په نوم باندې لوی نوم دی هغه مختصر واسطه نغی په دې کتابونه لیکلي نور عالمانو په دې کتابونه لیکلي نو په دې سيزونه کې چې کوم د آلات استعمال بالکل درست مفتی شفیع رحمه الله لیکلي دي چې حسابات هم کول شي چې کله مسله بل شاني یعنی آلته مشاهده کیږي نه یا مشاهده چې کوم متيسر نه یا حالت د مشاهده ممکن نه نو آلته د باقاعده حساباتونه او د آلاتونه تکاره مستې شو باقي اعتماد کول شي نو دا زه مخکې د چاکو خبرې په حتی نو مفتی صاحب نه لري عليه السلام عزت الله خیر دی سو مناسب ہوتا ہے کہ نہ زبانہ سمجھا حلی نو مونږ به انشاءالله نن بس کوشش کوو چې څه کیسه پکې ووایو او تاسو نور ځان سره والي د ملګري سره نور سره تاسو ځای په ځای سره شي کنه دا تقسیم کې سبا نه انشاءالله نور څه څو ملګري کوم چې دې کسر کې لیکل دي تر محمد دا کړی دا نو ملګري په دې باندې شامل وو نو دې کې به انشاءالله موږ مستقل تاسو به نقشه او کار په خپل جوړوي انشاءالله ها دا موږ نقشه چې کوم دا به تاسو په خپل باندې جوړوي صبح دي لي بسم الله الرحمن الرحيم علم الفلكيات في تاريخ علم الفلكيات هو علم ہے جسم اجرام سماویہ جمع اجرام لکه زمین شو چاند سورج او قطبی تارا وغیرہ کی ساخت تب انشاءاللہ مخی تکو ادی ولی بیا خبرو کو جو قطبی ستارہ چې قطب اکبر و تو کنگوی ہوا آغاز تو ایکم ذکر سنگ معلوم ہو کیفیات احوال سے بحث کی جاتی ہے علم الفلکیات دین دے علم الفلکیات کا موضوع اجرام سماویہ بلدا سپوږمۍ دا او قطبی ستاره دا چاند دی نور څنګه ستوري دي نه واړه چې کوم سیاري دا نه په بحث کیږي دا اوقات په بعض اوقات تعلق کې د نور سره دی دا د هلال تعلق کې دغه سره دی دا سپوږمۍ سره دی او دا څنګه سمته په تعلق هم چې کنه نور سره دی نو دا ټول به ان شاء الله پکې دکی وایو